السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روژه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ مفتي سرداري حقاني صاحب شهید کولو اصل وجه څه وه ټول معلومات ښکاره شول دوستانو مفتي سرداري حقاني صاحب ولې شهید کولی شو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي سوابه یې مانګي کې مفتي سرداري حقاني صاحب باندې قاتلانه حمله شوې وه په هغه باندې د شهید کولو کوشش شوی و چې هغه کوشش ناکامه شوی و او بیا د هغه قاتل موسی ګرفتار شوی و دوستانو اصل حقیقت ټول راښکاره شو اصل وجه ټول راښکاره شوله چې موسی په مفتي صاحب باندې د شهید کولو وجه ولې وکړله شهید کولو عمله یې پرې ولې وکړله موسی وایي ما په مفتي صاحب باندې داسې حمله کړې وه که چېرې مفتي صاحب په دغه ګزار باندې ښخ لګېدلی و نو مفتي صاحب به شهید شوی و خو دوستانو مفتي صاحب وایي ما داسې هلته چولی و چې الله تعالی ما ته هغه وار راورسو ښایي دومره یې راورسو چې زما بدن یې زخمي کړو زما بدن ته یې په لیک نقصان راورسو زه په هغه وخت کې په ځان باندې پوه نه شوم زما د بدن نه وینه روانه شوه چې ما څنګه خپل ځای نه ګوتې یوړې زما د ځای نه وینه روانه وه په هغه ځای کې زما بلډ پریشر لو شو په ځان باندې پوه نه شوم او بېهوشه شوم چې کله هسپتال ته لاړم هسپتال کې ما د بېهوشۍ هلته ستنې ووایه شوې روغ جوړ شوم صحت الله تعالی راکړو نو زه به ورته خپل قاتل نه د خپله پوښتنه خامخا کوم چې تا اخر په ما باندې حمله ولې کوله زما حمله کې د چا لاس و دوستانو موسی به اوس ټول حقیقت راښکاره کوي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام